ونڈکا زندگی دا طالبی خو طالبی دا ونڈکا زندگی دا طالبی خو طالبی دا ونڈکا زندگی دا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم تاسو قربا دین محمد مومن او تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کہانی. د هر کال پشان دا کال هم په جامع اشرفیه په جوړی گیټ کې د ختم بخاری شریف او دستاربندی تقریب اهتمام شوه دی. په دې روحاني تقریب کې علماء کرام، مفتیان، قاریان او نور هم ډېر طلبه په ګڼ شمېر کې شریک دي. د دې روحاني او د برکتونو نه ډک محفل حال احوال به موږ تاسو ته په دې رپورټ کې شیر کوو. راځئ موږ سره د دستاربندۍ په روحاني تقریب کې زه بیا وخت شریک یم. موږ سره څه طلبه موجود دي، هغوی سره به خبرې کوو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تاسو نوم څه دی؟ خپل تعارف را سره وکړئ او تاسو د څه نه فارغه شو؟ زما نوم محمد اماد دی، د والد صاحب مې سجاد مامور دی او دلته موږ د چې کوم کتابونه دي که نه د هغې درس نظامي هغه تقریبا مکمل شو دی. دا راته ووایه چې لکه څه طلبه به د حفظ نه فارغه شوي، څه تجوید نه، څه د علم نه، نو تاسو د څه نه فارغه شو؟ موږ د علم نه درس نظامي ځان له یو کورس دی 8 کاله کېږي، نو دلته هغه 8 کاله موږ مکمل کړ، نو هغې نه پس دغه اوس د سربندي د علم و چې 8 کاله موږ مکمل کړ. تاسو تعلق د کوم ځای سره دی؟ زما دلته نمک منډۍ سره دی. نن خو ډېره د خوشحالۍ ورځ ده، ډېر علماء کرام راغلي، ډېر روحاني محفل دی. څه احساسات جذبات دي ستاسو؟ یاره بس داسې احساسات یې زه یم چې لکه اختر دی راباندې، لکه هغه ماحول، لکه څنګه یو انسان د اختر په ورځ باندې خوشحاله وي، داسې نن دا طلبا ټول خوشحاله دي. دا به نن کورونو ته به ځي، د دې به والدین ورته خوشحاله وي. دومره 8-9 کاله دوی تېر کړ، دا ډېر غټ عمر دی او بس اوس د خیره رخصتي ده. خفم دي هلکان چې یاره دوباره بس چې کوم تعلیمي نظام هغه مکمل شي، اوس چې کوم حقیقي ژوند دی هغې ته راغلی. تاسو څه نه فارغه شو؟ موږ چې علم نه فارغه شو. څو کالو کې م دا وکړل؟ 8 کالو کې. څه احساسات، څه جذبات دي په نن ورځ؟ والله خوشحالي خو ډېره ده ماشاءالله. داسې دی لکه په موږ چې اختر وي او کور کې هم خلک په انتظار دي راته، دلته خپل خپلوان هم راغلي راته او خفګان په دې هم دی چې به دا ملګري جدا کېږي رانه او دا طالبۍ ډېر یو خسته ژوند دي، نو طالبي مو ختمه شوه نو هغې پسې هم خفه یو او دې ماحول نه چې اوس دې پسې هم سړی خفه وي او خوشحالي هم ده چې الله په موږ دومره غټ احسان وکړو چې خپل علم ته کېنولو او بیا موږ ته چې کوم دی هغه علم په موږ مکمل. بلکې صحیح اراده ده، مخکې صحیح اراده ده ستاسو؟ انشاءالله دې نه پس به درس او تدریس به کوو د خیره او انشاءالله خپل کاروبار ورسره کوو. څه پیغام به ورکړې د معاشرې ته؟ معاشرې ته دا پیغام ورکړو څنګه چې دوی وویل چې بس دنیا کار هم کوي، خو چې دنیا کار کې یو سړی دومره دننه لاړ نه شي چې هغه د دین ته هیر شي. دین کار دې هم خلک کوي ورسره، دنیاوي کار دې هم کوي ورسره او الله د الله عبادت دې کوي ورسره او داسې مدارسو ته خپل بچي راولي او هغوی د علم حاصل کړي. زما په نظر کې یو بل هلک زیات عمر والا کس دی او دې سره له خبرې کوو. دا هم دلته ناست دی چې د دیو علم وکړو، تجوید یې وکړو یا دیو حفظ وکړو. السلام علیکم. جی ستاسو نوم څه دی؟ جی چې د عبدالفتاح شاه. ستاسو عمر هم ستاسو زیات دی، نو تاسو څنګه دا شوق راوچت شو؟ بس ما په خپله تکلیف شوق و، خو بس مشرانو نه پرېښوم ځکه چې هلته مې پري وو، زه بشیر آباد سکول نه پرنسپل یې ټیر شوی یم. هغوی ویل چې نه ته به کار کوې که نه. ما شیخ صاحب سره خبره کړې وه، 2 ساعته وخت مې لوست. بس دا څومره وخت کې تاسو وکړو؟ 2 کال کې دوه خالي دوه حدیث کړی. نو څه به وایئ مخکې د خلکو ته څه پیغام ورکوئ چې هغوی هم راشي داسې څه وکړي؟ علم حاصلول خو د لمر ته پورته کار دي. ډېره مهرباني. جي السلام علیکم. جی جی خپل نوم د کوم ځای اوسېدونکي او تاسو څه نه فارغه شو؟ چې زما نوم ضیاء الرحمن دی او د پېښور اوسېدونکی یم او فارغت زموږ د دارالفتاح نه وشو، تخصص فی الفقه مفتي کورس چې کوم دی. څومره وخت کې تاسو مکمل؟ موږ دلته 1 کال کې وکړو. نو څه به وایئ نن ورځ باندې یو مبارک ورځ ده، روحاني محفل دی، علماء کرام دي
او ښایسته چهرې دي، څه به وایي؟ د نن ورځ باره کې څنګه چې سکول کې د انول ډیز پروګرام وي داسې زموږ مدارسو کې د دستاربندي کېږي. د دستاربندۍ متعلق دا خبره ده چې مطلب خلک غټ غټ علما راځي، مشایخ راځي او دې کې دعاګانې قبلېږي. ډېر بابرکت او ډېر ښکلی محفل وي. نو دې له د عوامو راتګ ډېر لازمي دی، پکار دی چې ول راشي. ډېر ښکلی ماحول یې دلته. تاسو به سره وایي خپل تعارف را سره لږ وکړئ، د کوم جي او تاسو څه نه فارغ کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم احتشام الله دی او د کور مې تعلق ساتم او زه دلته تخصص نه فارغ شوم د مفتي چې کوم کورس وي دا دلته یو کال کېږي او الحمدلله ډېر تکړه مفتیان اساتذه کرامو نه موږ سبق وویلی. نو دا ورځ چې دی موږ دپاره ډېر د خوشحالۍ ورځ ده، لکه څنګه په یونیسکو کې کنوکیشن ډے وي نو دا هلته اسناد تقسیمیږي، دلته سربندۍ کېږي، اسناد ورکول کېږي، ډګري ورکول کېږي دلته تخصص والا. او بل دا دی چې موږ باندې ډېره غټه ذمهوري راغله، معاشرې ته به ځو نو او والدینو او د ټول دغه دپاره فیملي دپاره موږ دپاره ډېره خوشحالۍ ورځ ده. څه نه د والد سره دا څومره وخت تاسو واخیست؟ دا دلته چې دی یو کال کې یو کال دلته کورس وم نو موږ یو کال کې دا واخیست. ګرانو کتونکو دا وخت زه د جامع اشرفیه بجوړي ګیټ مدرسې محتمم مولانا ارشد علي قریشي صاحب سره ولاړ یم. د دې روحاني محفل حوالې سره باغیونو څخه تپوسونه کوو. السلام علیکم جی. علیکم السلام ورحمت الله. دی محمد صاحب ډیره مننه، همیشه تاسو راځئ. تاسو چینل چې دی نو هغه د دې خیر په کارونو کې د دې په خپرونه کې همیشه تاسو حصہ اخلئ. الله دې تاسو ته تاسو جزای چینل ته جزای خیر درکړي، تاسو په ژوند کې ډیر برکت واچي. دا اجتماع چې د جی دا د پیښور تاریخي جامعه ده، د توي جامعه اشرفیه او دا تقریبا د 3 کالونو جوړه ده او دلته الحمدلله درس او تدریس او تعلیم او تعلم یو سلسله چې د نو هغه روانه ده. د کال هم د سالانه زمونږ یو اجتماع وی، تبلیغي تعلیمي اصطلاحي اجتماع وی او په دې کې د ټول ملک نه علما او مشایخ او اکابر او بزرگان راځي. هغه سنم د مواعظ بیانات او تقریرونه هم کوي. او دلته چې زمونږ کوم فضلا وی د شعبه حفظ، د شعبه تجوید، د علماء کرام کوم وی فضلا او مفتیان کرام وی، نو د خپل لاسونو باندې د هغې دستاربندي هم کوي او هغې ته سنم د اسناد د فضیلت چې دی نو هغه هم ورکوي. الحمدلله مدارس دینیه چې دی دا په معاشره کې یو ډېر فعال او بهترین کردار چې دی نو دی ادا کوي. لکونو باندې خلک چې دی نو هغه په مدارسو کې سبق وایي بغیر د څه معاوضې نه. دلته د دې تعلیم او تعلم، رهایش او د خورد و نوش دا ټولې سلسلې چې دی نو هغه روانې وي. او الحمدلله د دې ملک یو لوی بود چې دی نو هغه د مدارسو اوچت کړی دی. او بیا د علما داسې دي الحمدلله چې دی کله چې فارغ شي او د دې فراغت وشي نو بیا دی مخکې ډېر په میدان عمل کې ښه کارونه کوي. الحمدلله د اصلاح معاشرې دپاره د رسومو د رواجاتو خلاف، د فواحشو او د منکراتو او د بدعاتو په حوالې سره د دې هلې ځلې چې دی نو هغه جاري او ساري وي. الحمدلله دا زمونږ فضلا چې دي نو دا هم په معاشره کې یو مثبت رول چې دی نو هغه به پلی کوي. انشاءالله دی به د امن او اشتي خبره به کوي، د مینې محبت خبره به کوي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم خوږ پیغام دی او ښایسته پیغام دی او روښانه پیغام دی، انشاءالله هغه روښانه پیغام چې دی او د اسلام هغه روښانه چهره او مخ چې دی نو هغه به انشاءالله دنیا ته ورسوي. نن چې کوم تقریب منعقد شو بدی کې څومره طلبه چې دی فارغ شو او کم علماء کرام چې دی کې شرکت وکړي؟ په دې کې خو لوی علماء کرام راغلي وو. د وفاق المدارس العربیه ټول پاکستان چې کوم نائب صدر دی د جامع حقانیه کوړه خټک محتمم شیخ الحدیث حضرت مولانا انوار الحق صاحب دامت برکاتهم العالیه هغې تشریف راوړی و. ورسره شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب تورنګزی چې یو ډېر نامور عالم دین دی د دې خطې، هغې راغلي وو. او دغه رنګ یو ډېر لوی ولی نیک و پاک بزرگ شخصیت حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتهم العالیه دی د لاهور نه تشریف راوړی و. او د دې نه علاوه ګڼ شمېر کې د ټول ملک نه الحمدلله کابر علما بزرگان راغلي وو او هغې په دې پروګرام کې شرکت وکړلو.
د دې بچو په خوشحالۍ کې شامل شول دې بچو ته هغه اجازه د حدیث ورکړلو دوی ته نصیحتونه وکړل او بیا د دوی په سرونو باندې دست شفقت چې دی نو هغه یې کېښودلو. څومره طلبه فارغ شو علم؟ الحمدلله دې کال 1.5 سل طلبه چې دي نو هغوی فارغ شول د مدرسې نه د هغوی دستربندي وشوه او د هغوی په سر باندې کومه شعبونه دي کې علم هم وي تجوید هم وي او حفظ هم وي. دې کیسه نوم د شعبه تخصص ورته مونږ وایو مفتیان کرام چې کوم وي نو د هغوی سره هم د فراغت وشو دغه رنګې دوره حدیث چې کوم خلک بنیادي درس نظامي تعلیم وکړي او عالم جوړیږي نو هغه علماء کرامو فراغت هم وشولو او ورسره د حفاظو او د قراو دستربندي وشوله. جزاکم الله. کتونکو دینی مدرسې د اسلام قلاګانې دي او علماء کرام د هغې ستنې دي. موږ ته پکار دي چې خپلو ماشومانو له د دنیاوي تعلیم سره دیني تعلیم ورکړو چې د هغه ښه تربیت وشي او په معاشره کې یو ښه کردار ادا کړي. دا وجې زموږ د نن ویډیو آینده به د نوي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو. تر هغې پورې موږ له اجازت راکوئ. الله په امان.